بسم الله الرحمن الرحيم. ګوره ترېنه مخکې موږ علامه د سموي هغه ختم شو. اوس چې کله دا بحث ختم شو مرکب مفید او مرکب غیر مفید، نو دې پسې بحث د مورب او د مبني دی. نو موږ د ساده پښتو کې ماشوم پوهېږو، ورته دې ووایو ګوره چې بچي دا مورب څه ته وایي. نو د مورب تعریف د هغه ته موږ دی وکړو چې ګوره مورب هر هغه لفظ دی چې د دې اخرني حرفو هغه د زبر زیر په اعتبار سره بدلیږي را بدلیږي. لکه موږ د اردو وایو ګوره الحمدو کې دا دال چې کوم دی، نو دا دال موږ الحمدو دال باندې پیښ ویلی شو، الحمده او الحمدې. نو دا دال د زبر زیر په اعتبار سره موږ څه کولی شو؟ بدلولی را بدلولی شو. دغه شان ورته بیا چې کوم دي نو نور مثالونه موږ ورکړو، لکه ورته دې ووایو چې ګوره کبیرون کبیرن کبیرین. نو دې کې دا را چې کومه ده، نو دې را باندې موږ څه وکړلو؟ د زبر زیر په اعتبار سره دا موږ را بدله کړله. نو موږ دې ماشوم ته وایو چې بچې مورب دې ته وایه، په ساده پښتو کې دې پرې موږ پوه کړو. او ورته دې ووایو بچې چې مبني هغې ته وایي چې هغه د زبر زیر په اعتبار سره د هغې اخرني حرکت هغه نه بدلیږي، هغې کې څه تبدیلي هغه نه راځي. بیا د چې کوم دي نو مثالونو ته راولو، ورته دې ووایو ګورئ چې بچي ته وګوره دې ته، لکه دلته کې راغی جاء زیدون، نو دا لفظ زید دی. چې دلته کې د مخکې جاء راغلی دی، نو دا څه شولو؟ د دا لپاره کوم دی پیش راغی زیدون راغی. او دلته کې ګورئ هغه زید دی، او دلته د مخکې رأیتو راغی نو زیدن شولو، دو زبر پرې راغی. او دلته کې هغه زید دی، او دلته مررتو بزیدین، مررتو د مخکې راغله، با د مخکې راغله، نو بزیدین یې کو. دا له چې کوم دی نو څه ورکړلو؟ زیرون یې وله ورکړلو. نو دې باندې موږ دې پوه کړو چې ګوره دا مورب دې ته وایي چې د دې د اخرني حرفو دا پر د اعراب په اعتبار سره، یعنی د زبر زیر په اعتبار سره به داسې کېږي، دا به بدلېږي را بدلېږي. او دلته دې موږ هم وایو چې د اعراب به موږ په دې دال باندې جاري کړو. لکه کبیرون کې چې کوم دی نو اعراب به موږ په را باندې جاري کوو، رجلون کې به اعراب چې کوم دی نو په لام باندې جاري کوو، او په دې زیدون کې چې کوم دی نو اعراب به په دال باندې جاري کوو، زیدون زیدن زیدین. نو دا به څه کېږي؟ دا به بدلېږي را بدلېږي. اوس نور د بیان نه چېړو دې ځای کې چې دا به څنګه بدلېږي، د دې بدلېدلو طریقه څه ده؟ چونکې ماشوم لا په دې وخت کې په دې باندې نه پوهېږي. او ورته بیا ووایو چې ګوره دا مورب دا مورب مبني چې کوم دی نو څه دي؟ لکه دلته کې جاء راغی نو زیدون باندې پیشونه راغلو، او دلته هم جاء دی، نو هؤلاء د لاندې زیر دی. رأیتو، نو دلته رأیتو د زیدن نه مخکې راغی، نو هغې څه ورکړو؟ دو زبر یې ورکړو، زیدن شو. او رأیتو چې کوم دی نو هؤلاء بدل نه کړو. دغه شان مررتو بهؤلاء، دې بام چې کوم دی دا هؤلاء بدل نه کړو. یعنې دې ته دې موږ وایو چې بچي دا مبني هغې ته وایي چې د دې په هر حالت کې دا به یو شاني د زبر زیر په اعتبار سره، د دې دا زبر زیر چې کوم دی نو دا به نه بدلېږي را بدلېږي، چې د دې څنګه دا رسم الخط دې څنګه لیکلي شوي دي، نو په هر حالت کې به داسې دا به یو شاني. نو د دې نه پس به بیا چې کوم دی نو کله ترکیبونو ته واړېږو د مورب او مبني، نو بیا به ورته وایو چې دا مورب دی، دا مبني دی، دا مرفوع محلن دی، مجرور محلن دی، منصوب محلن دی. په ترکیب کې بیا په هغې باندې کوم دی نو څه کوو؟ په هغې باندې بیا پوهه کوو. خو دې ټایم کې ماشوم ته صرف ساده چې کوم دی نو دغه د ښودلو د طریقه وښایي چې مورب باندې په کوم ځای باندې موږ اعراب جاري کړو، نو دا ټکي ورته چې کوم دی نو وښایي چې په دې ځای باندې موږ څه وکړو؟ په دې کې چې کوم دی نو د اعراب دا جاري کړو. انشاءالله العزیز په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم به روانېږي. اکثر موږ داسې وکړو چې لکه ماشوم موږ ورته وایو چې مورب دې ته وایي، مبني دې ته وایي، خو د مورب دا هغې غریب ته دا پته هم دی چې په رجل کې به اوس د اعراب موږ په را باندې جاري کوو، په جیم به جاري کوو، که نه په لام باندې به جاري کوو. نو د دې لږ وضاحت ماشوم سره پکار دی چې څومره اسانتیا ته موږ راوستل، دومره انشاءالله العزیز هغه ښکلې چې کوم دی نو هغه به روانېږي.